الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظیم. حمد ستاینه صفات محمود ویل چې محمود صفات بیان کړي دې وضاحت دا ده هو الثناء باللسان دا ثنا ده. ثنا معنا ذکر خیر په ژبې. ذکر خیر دا معنا چې د چا صفات وایي چې د چا صفات په خولې وایي خو دا ذکر خیر څه په ژبې نو هو الثناء باللسان دا ذکر خیر ده د محمود چې د چا تعریف کړه. ذکر خیر څه معنا یعنی د صفات ذکر کې بس دا ثنا ده ذکر خیر ده خو باللسان په ژبې. اوس دلته سوال ده. سوال دا ده چې لکه د باللسان کې څه دپاره وایي چې په ژبې وایي. ثنا خپله دې ته وایي چې ته بیان وکړې د صفاتو د محمود په ژبې. نو بیا د باللسان څه دپاره ورسره وایي چې په ژبې. ژبه خو خپله ثنا کې پرته ده. ثنا معنا ذکر د صفاتو د محمود په ژبې دا ثنا ده. بیا خو ژبه خپله پکې راله نو بیا د باللسان ولې وایي. جواب دا ده دې چې اصل کې ثنا کې تعمیم هم جایز ده. تعمیم په ثنا کې جایز ده. ثنا معنا خیرات و ذکر. خیرات و ذکر که په ژبې یا که په غیر ژبې. چې په ژبې لکه په خولې چا خیرات ذکر کې خیرات معنا صفات. که په غیر ژبې لکه رکوع کې سجده وکې سلام وکې داسې دام ذکر خیر ده کنه دام خیرات دي دام مدح ده. نو ثنا کې که موږ داسې ووایو چې ثنا کې تعمیم ده. ثنا دې ته وایي چې ته خیرات و ذکر وکې که په ژبې وکې که زړه باندې وکې که په عمل یې وکې دا عام ته ثنا وایي ذکر خیر. نو دا لسان قاعدې چې ولګاو دا یې دې دپاره ولګولی چې په حمد کې تخصیص ده. حمد دې ته نه وایي چې په زړه یې چا ثنا ووایي. حمد دې ته نه وایي چې په رکوع سجدې ثنا ووایي تعظیم وکړي. حمد دې ته وایي چې په لسان یې ووایي. نو که دا ثنا کې تعمیمي چې معنا خیرات تذکره په زړه یا په خولې یا په ارکانو اعمالو لکه رکوع سجده بیا چونکې ثنا عامه وه نو لسان که یې د دې دپاره ولګولی چې دې ته اشاره کوي چې په حمد کې تخصیص ده او صرف په ژبې وایي. داسې نه چې په زړه یې وایي. داسې نه چې په اعضاو یې وایي یعنې په رکوع سجده کې تعظیم کوي دا نه ده. نو دا لسان که یې د احتراز پاره کړ چې دا احتراز ده د هغې ثنا نه چې په زړه یې یغې ثنا نه چې په عمل یې یغې نه دا احتراز ده هغه ته حمد نه وایي. حمد دا ده چې فقط په لسان یو. که چېرته داسې چې ثنا صرف یک خیر ذکر ته وایي چې په ژبې بیا ثنا یعنی ذکر د صفاتو د محمود په ژبې نو بیا خو لسان قید لغوه ده. بیا لسان څه دپاره وایي دا یې ویلې ده لپاره د دفع د مجاز. هغه دا چې څوک مجاز نه وکړي چې په ثنا کې عام معنا نه واخلي چې ثنا معنا خیرات و ذکر ده که په ژبې که په زړه که په ارکانو وي. دفع د مجاز پره چې دلته مجازي معنا نه ده مراد ثنا نه حقیقي معنا مراد ده. هغه دا ده چې په ژبې خاصتا نو موږ داسې ویله لسره چې دا حمد ذکر کوي دا خو متن ویله ده. حمد معنا د چا ستاینه چا صفات بیانول چا کمالات بیانول دا حمد ده. اوس یې تفصیلي تعریف کوي. تفصیل کې څه وایي هو الثناء باللسان دا ثنا ده یعنی ذکر د خیراتو د محمود ده چې د محمود خیرات کمالات ذکر کوي باللسان په ژبې. اوس اعتراض شه چې لکه دا ثنا څه ده دا خو وایي دې ته چې په ژبې ووایي بیا د لسان څه دپاره ذکر کوي دا خو لغوه ده. دا لسان خو مه وایه ځکه لسان خپله ثنا کې پروت ده. جواب دا ده چې ثنا کې تعمیم هم جایز ده. ثنا کې دا تعمیم شته دی چې دام ثنا کېدای شي چې په خولې ووایي دام کېدای شي چې په زړه یې چا ثنا وکړي دام ثنا کېدای شي چې په ارکانو یې وکړي
نو په ثنا کې تعمیم جایز ده. نو دفع د وهم پاره لسان قید لګاو چې ګوره ثنا کې خو تعمیم جایز ده، خو په حمد کې لسان ضروری ده چې ته ثنا نه عامه معنا نه واخلې چې بس خیرات و ذکر ده د محمود، که په ژبې که په زړه که په ارکانو وي، چې دا معنا نه واخلې. لسان قید ولګوله لپاره د دفع د وهم چې دا وهم ته نه وکړي چې ثنا نه عامه معنا مراد ده. په حمد کې په حمد کې ثنا نه خاصه معنا مراد ده چې په ژبې. اکه چېرته ثنا وایي دی ته چې په ژبې وایي، بیا لسان څه دپاره وایي چې ثنا وایي دی چې یي په ژبې، بیا چې یي په ژبې باندې بیا خو دا باللسان قید دا ژبې قید لغوه ده. جواب دا چې دا لپاره د دفع د توم د مجاز ده. یعنی ټیک ته ثنا خو وایي دی چې په ژبې، خو ذهن د مخاطب کې به دا راځي چې که دلته مجازي معنی نه هم د مرادي. مجازي معنی دا چې خیرات و ذکر ده، که په ژبې یا که نه. نو دفع د مجاز پر لسان قید لګاو چې نه ګوره مجاز ته به نه ځې چې ته ثنا نه عام معنی واخلې چې خیرات و ذکر ده، که په ژبې یا که نه. نو که ثنا صرف دې ته وایي چې په ژبې، بیا لسان قید خو لغوه شه. بیا ولې وایې؟ لپاره د دفع د وهم د مجاز چې څوک دا نو وایي چې ثنا نه مجازي معنی به مرادي، چې هغه دا چې خیرات ذکر کې، کمالات ذکر کې، که په ژبې یا که نه. دغه مجاز ته به چا ذهن ته نو د دفع د مجاز وکړه چې دغه مجاز ته ذهن مه بیایه چې بس ثنا دا چې خیرات ووایي، چاررنګې ووایي. نه باللسان په ژبې بیا وایي. علا قصد تعظیم، علا په معنا د ما سره سره د قصد تعظیم نه. تعظیم به دې وي ظاهرا و باطنا. ظاهر کې به تعظیم کې، باطن کې به د احترام وي زړه کې، بیا پس حمد ده. اکه خالی ته ظاهر کې تعظیم کیا، زړه کې د نور بلا پرتی تعظیم نه کیا، بیا دې ته استهزاء وایي، گپ سخریه وایي، ټوکې ورته وایي. لہذا شرط دا ده حمد چې تعظیم به ظاهرا هم کیا، باطنا به کیا. علا قصد تعظیم. او ظاهری تعظیم خو ظاهر و چې ظاهری تعظیم خدا چې صفات وای، چې صفات وای حمد کې خو به صفات خامخا وای، چې صفات وای نو ظاهر کې خو تعظیم وو، خو باطن ضروری وو چې آپ کې وي. نو دغه باطن باندې تصریح وکړه، وی ویل علی قصد تعظیم، په نیت تعظیم سره. زړه کې باندې تعظیمي چې زړه کې نه خالی خوله باندې وای، لکه کمونیسټان هغه مونږ سره مانځه کې درېږي که نه، جماعت کې ولاړې خلکو ته دا ښایي چې یاره مونږ مسلمان یو، ولې دا مونږ مونځ نه کوو. نو دو والا استهزاء ده، ځکه ظاهر کې خو د خدای صفات وایي یا یې نه وایي پته یې لګي نه، خو ظاهر دا چې وایي ځکه مانځه کې ولاړې. باطن کې نه، ځکه کمونیسټ که نه نسبت مادې ته کوي چې به دا ماده ده، دا هوا ده، دا ځمکه ده، دا اوړي را اوړي. کله تونای ته نه جوړ شي لکه ځان چې واخلې، کله زه ته نه جوړ شي دا تونای ده. تونی دا منه نه ده چې خالی یو ته تونای خو تو نشانې ازمیالي شان ته وایي. نو تو نشانې ازمیالي شان خو ته یې زه دا ټول یو که نه. نو قصد تعظیم یې ځکه وویله چې دا ظاهر کې تعظیم دا خو به هر حال ده، ځکه ته حمد کې صفات ذکر کړه. نو چې صفات ذکر کړه ظاهر کې خو د تعظیم وکړه، صفات خو به خامخا حمد کې وایي، نو ظاهر کې خو د تعظیم وکړه، خو باطن پته نه لګي چې باطن کې تعظیم په کار ده که نه. نو دوی لاله قصد تعظیم، نیت کې به د تعظیمي. که خالی ظاهر کې تعظیمي نیت کې نه وي، دا حمد نه ده. لکه ما کمونیسټانو مثال درکړ، کمونیسټ خلک خدای پاک نه مني، ماده ته نسبت کوي چې دا ماده ده. ماده چاته وایي؟ جوهر مستعدن. یو جوهر ته وایي چې صلاحیتونه یې پکې مختلف، لکه دا چینی ده، دا ماده ده، دې کې مختلف صلاحیتونه دي. یعنې شربت ته نه جوړېږي، حلوا ته نه جوړېږي، چای ته نه جوړېږي، بسکوټ ته نه جوړېږي، جلوبۍ ته نه جوړېږي. نو په دې چینی کې دا چینی چې ده دا جوهر مستعدن، دا جوهر ده. جوهر چاته وایي چې محل نه غواړي، استعداد والده، یعنی دې کې مختلف صلاحیتونه دي. ځکه خو یې صلاحیت وایي چای پکې پخې شوې، فعلیت رالی،
صلاحیت و د حلوه پکې پخه شوه، فعلیت رالی، استعداد نه بعد فعلیت راځي. تا کې صلاحیت شته چې ته عالم شې، نو عالم شوې، نو فعلیت رالی، بالفعل عالم شوې، یعنی دا علم بالفعل تا کې راغی. نو دا ماده چا ته وایي؟ جوهر مستعد. یغ جوهر ته وایي، جوهر دې ته وایي چې محل نه غواړي. که ته زه محل نه غواړو که نه، که ته وایي ولې په ځمکې خو ناست دی. محل غوښتل دې ته وایي چې محل نه نشي جدا کېدی. که ته جدا شې محل نه، بیا به ورک شي. دې ته وایي احتیاج للمحل. محل ته خو موږ نه یو محتاج که نه. که تا ذهن کې راشي چې محتاج یو، دا په ځمکې ناست دا محل ده که نه. محل ته احتیاج څه معنی ده؟ احتیاج دا معنی ده محل ته چې که ته محل نه ربط کټ کې لکنت معدوما، بیا به ورک شي. داسې کېږي چې ته دې ځای نه پاسې بیا ورکېږې؟ نه ورکېږي. دا موږ محل ته نه یو محتاج. دا سپینوالی ده، دا نه دا شینوالی ده، دا چې تا په نظر راځي. داسې نه چې ته لاس ورې، چې لاس ورې دا خو چونه ده، چونه خو جوهر ده. چې دا تا په نظر راځي شینوالی، دا عرض ده. دا محل ته محتاج ده چې دا دیوال ده. که ته محل نه کټ کې لکان معدومن، بیا به ورک شي. که دا شینوالی محل نه کټ کې بیا به ورک شي لکان معدومن. که ته وایې نه ورکېږي سړی، دا به زه په چاکو باندې وګرم، کته به وغورځي. نن دا خو شینوالی نه ده، دا خو چونه ده. دا خو چونه وغورځېده. چونه خو جوهر ده. دا شینوالی چې تا په نظر راځي دا عرض ده. عرض څه معنا؟ محتاج ده محل ته. که ته محل نه کټ کې لکان معدومن، بیا به ورک شي. ښه داسې یو کیسه مو وکړه. مادې بارې چې مې خبره وکړه چې قصد تعظیم، یعنی کسب د تعظیم وي پس حمد ده. که ظاهر کې خاصې تعظیم د صفات وای، خو قصد نیت کې د تعظیم شته که نه؟ که نیت کې دی بیا حمد ده، که نیت کې نه بیا دا ګپ ته، دې ته بیا سخریا استهزا وایي، ګپ لګول دي. بیا مو کمونیسټانو خبره وکړه چې کمونیسټان ګپ لګوي. لکه خدای پاک مني نه، مانځه کې موږ سره ولاړې، موږ ته دا اعتبار راکوي چې زه مسلمان کړم، ولې مونځ نه کوم؟ کوم خو یې بیا زه نه یم مسلمان. نو دا تحریک تا کې چلی، بیا نور خلک ګمراه کوي. چې جومات ته له سره نه راځي، بیا خو ټول خلک وایي چې دا ګمراه ده، بیا نور نشي ګمراه کولی. نور پسه ګمراه کوي چې دا جومات ته راځي. بیا خلک وایي چې مړه دا مسلمان ده، دا جومات ته راځي، ته جومات ته راځي. خو یو شای و که نه، بیا دا نن زهر پیلاو کولی شي په دې ملګرو کې. کله سره جومات ته نه راځي، بیا خو ته نه منې، زه نه منم، بیا خو زهر نشي پیدا کولی. دا کمونیسټان څه وایي؟ دو خبره ته کوم. دو وایي چې هر شی ماده ده. بس دا مادې کې مختلف استعدادات دي، بدلیږي را بدلیږي. ماده چا ته وایي؟ جوهر مستعد. یغ جوهر ته وایي چې صلاحیت والی. چینی ده، دا ماده ده، دې کې صلاحیت ته که نه چای، بیا چای جوړه شي. حلوه تی نه جوړه شي، کیر تی نه جوړ شي، جلوبۍ تی نه جوړه شي، وهکذا. دې ته ماده وایي. په پوه شوې په خبرې؟ تا خلک مادې ته نسبت کوي. دا ټول کمونیسټان مې وایي دا ماده ده. هلکه ماده خو خپله متغیره ده. یو شي کې چې تغیرات راځي، بدلیږي را بدلیږي، دا خو عاجزي. دا خپل ځان ته وجود نشي ورکولی، تا ته به چې وجود درکړي. بیا دغه ماده خو تا نه جز ده. دا غوښې هډوکي، د اوبه، د خاورې، دا خو تا نه جز ده. نو ته خو مکمل ماده پرته ده تا کې، نور ډېر کمالات دي، صورت پروت ده، نور ډېر کمالات دي. ته یو جز نشي پیدا کوی، نو تا وله ماده به څه وکړي؟ ماده خو کمزورې ده. ماده خو جوهر مستعد ته وایي، هغه جوهر چې صلاحیت یې پکې بس کمزورې ده، صلاحیت ته شته نه. چینی کې صلاحیت شته یې چای شته نه، حلوې صلاحیت شته شته نه. دا خو ډېره ضعیفه ده. دا ماده تا نه جز ده، ته کامل یې، ته یو شی نشي پیدا کوی. نو چې ته نشي پیدا کوی چې کامل یې، بیا تا نه ماده جز ده، بیا څه شی پیدا کړي؟ په پوهېږې په خبرې؟ ښایي اوس وایي سون تعلق بنعمت اولا، دا سوای اسم مصدر ده.
په معنا د استوا سره ده. استوا مصدر ده، سوا اسم مصدر ده. استوا یستوي استوا مصدر ده، وصفي معنا ده، برابروالی ته وایي. السوا د دې نام ده، اسم مصدر. سواء تعلق بنعمت و بغیره. استوا علیک و استوا بالحامد. په حمد حامد باندې دا خبره برابره ده. استوا علی الحامد، ته حامد حمد وای، برابره ده پتا باندې. څنګه برابره ده؟ که نعمت تا ته میلاویږي که نه، نعمت ضروري نه ده چې نعمت تا ته میلاو شي. که نعمتي او که نه، سواء اسم مصدر ده، مصدر چوک ده، استوا. اوس څه معنا ده؟ استوا علیکا النعمت و غیر النعمت. تا په حق کې چې ته حامد ثنا وای، تا پاک کې برابره ده. که نعمتي تر باندې که نه، خو ته محمود ثنا وای چې رب ده. په پوه شوې په خبره؟ اوس وایي وشکر فعل یم بیان تعظیم المنعم لکونی منعما سواء کان باللسان و بالجنان و بالارکان. اوس شکر ته بیانوي. اوس سوال دا ده چې لکه دا شکر بیانوي، دا ولې بیانوي؟ شکر خو متن کې نشته. متن خدا سي الحمدلله، شکر خو ویلا نه ده. ته شکر وضاحت چه دپاره کوي؟ دا خو په متن کې نشته. جواب دا ده چې شکر دې دپاره بیانوي چې دا شکر څه ده؟ دا ورور ده د حمد، دا حمد ورور ده، دې وجې نه شکر بیانوي. څنګه ورور ده؟ شکر د حمد څنګه ورور ده؟ داسې ورور ده چې لکه حمد کې ثنایي، شکر کې ثنایي، دواړو کې ثنایي. دا البته دا ده چې حمد کې ثنایي په ژبې او شکر کې عامه ثنا ده. که په ژبې وایي، که زړه باندې احترام کې د چا، یا په ارکانو باندې کې مثلا رکوع سجده لګیا، سلام کې ادا سه، نو الشکر اخو الحمد. شکر دا د حمد ورور ده. نو وروري له وجې حمد ذکر کړه، نو شکر ذکر کوي. څنګه ورور ده؟ خو حمد ثنا ته وایي، شکر ثنا ته وایي، ذکر خیر ته وایي. البته حمد کې ذکر خیر په ژبې وي، او شکر کې ذکر خیر عام ده، که په ژبې یا که په زړه یا که په ارکانو باندې، ځکه شکر ذکر کوي. اوس سوال ده چې لکه دلته مدح ذکر که که نه، مدح حمد دا خو دواړه موافق دي په اشتقاق کبیر کې. دا خو یو مشتق ده، ځکه حمد کې حی میم دال ده، مدح کې میم حال حی دال ده، خو ترتیب بدل ده. چې ماده وایه ترتیب بدلی، دې ته اشتقاق کبیر وایي. دا په اشتقاق کبیر کې سره برابر دي. یوه ماده ده حی میم دال، خو مخکې وروسته، حمد کې مخکې، مدح کې وروسته. نو دا مدح ولې نه بیانوي چې حمد بیان دی؟ بیان که، خو مدح په کار ده بیان که چې ته شکر ته لاړې، بیانوي. خو مدح نه شي بیانولی، خوله به دې کږه شي چې دا بیان کې مونږ ته مدح. لکه غوی ملا خلکو ته ویله په دې مردان کې، چا ورته ویل چې مولوي صاحب په خیر راغلی، نو ده ورته ویل چې غوی ملا ووایي نو خوله به دې کږه شي. داسې وایه که نه چې غوی ملا په خیر راغلی. غوی ملا نام اورېدلی ده که نه؟ ته غږ نه شي کوی. ښه دي. نو ښه نو مقصد دا و چې دا شکر ذکر کوي. نو سوال وکړه سائل چې شکر خو متن کې نه و، هلته حمد و، بیا شکر ولې ذکر کوي؟ دا سوال شه. جواب دا ده چې شکر دا دې دپاره ذکر کوي چې دا د حمد ورور ده که نه. ځکه حمد ثنا ته وایي، شکر ثنا ته وایي، ځکه یې ذکر کوي. خلک مدح ولې نه ذکر کوي؟ خو حمد سره برابر ده په اشتقاق کبیر کې. دغه حی میم دال دی، خو ترتیب بدل ده. جواب دا چې ځکه نه ذکر کوي مدح چې دی عمل کوي په رای د بعضو خلکو. چې علامه زمخشري ده، زمخشري یو عالم تېر ده، غټ عالم، تفسیر کشاف یې لیکلی ده. ان التفاسیر فی الدنیا بلا عدد. دا وایي چې تفسیرونه خو ډېر خلکو لیکلي دي، 800 کاله مخکې تېر، خو کشاف مثل څوک نه لري. کشاف مثل لیکلی ده، دې مثل په تفاسیرو کې نشته. بهرحال دا کشاف داسې وایي چې الحمد والمدح اخوانه،
حمد مدح ورونه دي، یعنی حمد مدح یو شی دی پرای دی ده، ځکه مدح نه ذکر کوي. ته به سوال وکړې چې تا څه خیال ده؟ زمخشري خو داسې وایي چې حمد مدح یو شی دی. ته څه وایې؟ حمد مدح یو شی دی که نه دی؟ جواب دا ده چې جمهور رایه دا ده چې حمد مدح یو شی نه دی. حمد کې دا ضروري ده چې دا کم جمال تا سره وي چې زه تعریف تا کوم په جمال کمال، دا به تا اختیار کی، دا به اختیاري وي. مدح هم ثنا بالجمیل ده، هلته هم سړی جمال ذکر کوي د ممدوح چې د چا تعریف کوي، خو هغه جمال کې اختیاریت نه ده ضروري چې به اختیاري. په بیا په خبره کله اختیاري کېدای شي، لکه مدحت زیدن علی علمه، ما د زید مدح وویله په علم، نو علم دې اختیاري ده. کله غیر اختیاري کېدای شي، لکه ته وایې مدحت زیدن علی نسبه، ما د زید مدح وویله په نسب، ډېر قیمتي نسب یې ده، خو نسب خو دې اختیاري نه ده که نه، دا خو الله طرف نه ده، دا خو دې اختیار کې نه ده، الله ورکړی ده، دې اختیار کې خو نه ده چې د ځان نه دا جوړ کړی ده. لکه مولوي صاحب سید ده، نو دا خو دې اختیار کې نه ده که نه، دا خو الله طرف نه ده. نو چې الله طرف نه ده دا مدح شو، اختیار کې نه ده. نو اصل دا ده چې ښه زمخشري خو داسې وایي چې حمد مدح یو شی دی. حمد ثنا ده په ژبې باندې چې د محمود صفات ووایي، مدح ثنا ده په ژبې باندې چې محمود صفات ووایي، ممدوح صفات ووایي، یو شی دی. زمخشري وایي. تا خیال څه ده؟ ما خیال دا ده چې حمد مدح کې فرق ده. حمد دا ده چې ته کوم جمال زه بیانوې تا، دا به تا اختیار کې وي. مدح کې دا نه ده ضروري چې جمال تا اختیار کې یا که نه وي. په پوهېږو که نه؟ حمد کې دا ده چې ته کوم جمال بیانې د محمود، هغه به د محمود اختیار کې وي. مدح کې دا نشته چې هغه کمال ته بیانې، هغه به د اختیار کې ممدوح، که اختیار کې یا که نه وي. نو داسې ویلی شي چې حمیدت زیدن علی حسني، حمیدت زیدن علی علمي، ما د زید حمد ویلی په علم، ځکه علم یې د اختیار کې ده. داسې نه شي ویلی چې حمیدت زیدن علی حسنه، ما د زید حمد ویلی په حسن، ځکه حسن خو یې د اختیار کې نه ده. یا حمیدت زیدن علی نسبي، ما د زید ثنا ویلی په نسب، نسب خو یې د اختیار کې نه ده. نو حمد کې دا خبره ده چې هغه جمال څه ده، هغه د محمود چا کې وي؟ وایه اختیار کې وي. مدح کې دا نشته چې په اختیار کې که یا که نه. نو داسې ویلی شي چې حمیدت زیدن علی علمي، ما د زید ثنا په علم ویله، علم یې د اختیار کې ده، دا اصیله یې که نه، سبق وایي. داسې نه شي ویلی چې حمیدت زیدن علی حسنه، ما د زید ثنا په حسن ویله، حسن خو یې د اختیار کې نه ده. یا حمیدت زیدن علی نسبي، ما د زید ثنا په نسب ویله، نسب خو یې د اختیار کې نه ده. مدح عامه ده چې کوم جمال ته په مدح کې ذکر کیا، دا عام ده، که اختیار کې وی که نه. په پوهېږو په خبره؟ نو ته داسې ویلی شي چې مدحت زیدن علی حسني، ما د زید مدح وکړه په حسن، حسن خو اختیار کې نه ده، خو نه دی که نه، خو یو کمال خو ده. یا ته وایې چې مدحت زیدن علی نسبي، ما د زید مدح په نسب وکړه، نو یو کمال خو ده که نه، اگر که د اختیار کې نه ده. په پوهېږو په خبرې که نه؟ خاجي دا یې اوس وایي و شکر فعل، یو شکر تعریف ته کوي چې لکه شکر چاته وایي؟ وایي دا یو فعل ده. فعل څه معنا؟ امر و شان، یو امر ده، یو شای ده. څنګه شای ده؟ یوم بیان تعظیم المنعم، چې اطلاع ورکوي تعظیم د منعم نه، منعم ته. شکر داسې یو شای ده، یوم به چې خبر ورکوي ان تعظیم المنعم، د تعظیم د منعم نه، چې کوم منعم په تا انعام کړی ده دغه احترام باندې تنبیه ورکوي. ولې؟ لکونې منعمن، ځکه تا باندې انعام کړی ده. بیا پسې وایي چې دا شکر عام ده، که په ژبې وایي یعنی قول کې په خولې باندې چا ثنا وایي،
دام ټیک ده دا شکر که په زړه یې وایه دا شکر که په اعضاو یې وایه ارکانو دا شکر ځکه شکر فعلون یو امر ده یو شان ده قول نه ده خبره نه ده امرون و شانون یو امر ده یوم بیان تعظیم المنعم چې دا اطلاع ورکوي په تعظیم د منعم چې دا منعم ډېر ښه سړی ده لوی سړی ده لکونی منعمن ځکه ده به ما احسان کړی ده سواون کانه برابره خبر ده که دا شکر په زړه وي زړه کې تعظیم کې دا امرون دا یو شای ده زړه کې یوم بیان تعظیم المنعم چې خبر ورکوي تعظیم د منعم نه په زړه کې په خولې هم امرون قول کې یوم بیان تعظیم المنعم چې دا اطلاع ورکوي تعظیم د منعم نه په ارکانو کې که شکر کې و سړي ته کته کته کېږي یا سلامونه ورته کوي امرون دا یو شای ده یوم بیان تعظیم المنعم چې دا اطلاع ورکوي تعظیم د منعم نه چې دا منعم ډېر لوی سړی ده دا یې بیان ته وکړه اوس په دې اعتراض ده اعتراض نه مخکې معنا یې وکړه و شکر فعلون شکر یو امر یو شای ده یوم بیان تعظیم المنعم چې خبر ورکوي تعظیم د منعم نه چې منعم لوی سړی ده چې دا په ما احسان کړی ده لکونی منعمن دې وجې چې دې احسان کړی ده بیا سواون کانه باللسان که دا تعظیم ته په ژبې کې یعنې په قول داسې وایه چې یاره فلانکای څه ده زبردست انسان ده په ژبې داسې وایه او بالجنان یا په زړه کې او بالارکان یا په اعضاو کې لاس خپو باندې کې اوس اعتراض ده چې لکه دا خو عبارت کې تعارض ده تعارض دې ته وایي چې یو بل ته ټکره ورکوي چې دوه یا یو بل ته ټکره ورکوي لکه دا ګوته دې ته ټکره ورکوي دې جنه لرې کړي او دا دې ته ټکره ورکړي دې جنه لرې کړي دې ته تعارض وایي دې عبارت کې وایي تعارض ده وایي ولې وایي تا هلته ویلي دي فعلون فعل خو د قول ضد ده د زړه ضد ده اعتقاد فعل خو حدث ته وایي کار ته وایي چې تا لاسونه صادر شي یا خپونه لاسونه دې صادر شي چای دې پخې کړې ډوډۍ دې واخسته خولې ته دې کړه دا نه فعل دا فعل ده کار ده چې لاسونه صادر شي نو فعل خو دې ته وایي یو کار ته وایي حدث ته وایي چې د قول مقابل کې ده قول نه ده قول خو په خولې عقیدې مقابل کې ده عقیده خو زړه کې فعل خو حدث ته وایي کار ته وایي چې اندامونو نه ظاهرېږي لاسونو نه خپو نه دې ته فعل وایي نو دا خو د دې تقاضا کوي چې ته وایه شکر فعلون شکر فعل ده یو حدث ده چې اندامونو نه څرګندېږي یو کار ده حدث معنی کار ده نوپیدا چې اندامونو نه څرګندېږي او وروسته پسې دا وایي سواون کانه باللسان که په ژبې نو په ژبې خو قولې فعل خو نه او بیا وایي او بالجنان یا په زړه نو په زړه کې خو عقیده یي فعل خو نه او بالارکان یا په اندامونو یې ټیک ده دا فعل ده په اندامونو سړی فعل کوي ډوډۍ ده چای دی نسوار چلم سګرټ سګرټ ته کیا که نه ښه دی نو سوال داره ده چې لکه دا عبارت کې خو د تعارض ده ټکره ده ځکه اول سر کې وایي شکر فعل ده فعل حدث ته وایي کار ته وایي نوي کار ته وایي چې تا اندامونو نه ښکارېږي لاسونه خپې مثلا او وروسته پسې نو دا خو دا وایي چې شکر فعل ده یو کار ده نو کار خو فعل خو کار ته وایي نو پیدا چې اندامونو نه څرګندېږي عقیدې ته نه وایي چې زړه کې وي قول ته نه وایي چې خوله کې وي فعل خالی حدث ته وایي نو پیدا شي ته چې اندامونو نه څرګندي نو اول کې فعل وایي نو دا خو تخصیص ته چې شکر یو فعل ده اندامونو نه څرګندېږي او وروسته دا پسې وایي سواون کانه باللسان که په ژبې بیا پسې وایي و سواون کانه بالجنان که په زړه وي بیا پسې وایي او بالارکان یا په اندامونو سره نو دا تعارض راغلی عبارت کې اول کې فعل یا دی او وروسته بیا عام کې که قول یا که عقیده یا که کاري جواب دا خدای اعتراض به تا پسه کولی که ما فعل نه فعل اصطلاحي مراد وی یا فعل لغوي نحوي کما فعل نه لغوي معنی مراد وی نحوي کې حدث ته وایي کار بیا به تا اعتراض کولی چې کار خو په اندامو وي په پوهې په خبرې نو کما فعل نه فعل لغوي مراد وی نحوي معنی لغت کې چې حدث ته بیا به تا ویله چې
چې لکه فعل حدث ته دا خو کار ته وایي دا خو په اندامونو سره وي او وروسته بیا وایي باللسان او بالجنان او بالارکان هغه عام ده خولې سره یې زړه سره یې ارکانو سره یې تعارض د عبارت کې راغلی زه فعل نه دا معنا نه اخلم فعل په معنا د شان امر سره ده وشکر فعل ای امر و شان دا یو امر ده بس امر عام ده امر که په خولې وایي دا امر که زړه کې وایي ها دا امر که کار کې په لاسوخ په ها دا امر تعارض نه راغلی دا کیسه ته خلاص کړه اوس وایي فمورد الحمد لا یکون الا بلسان اوس نسبت ته بیانوي دا یو ټکی ګران دی بیا دا الله تعریف کوي دا لږ ګران ده بس بیا دې نه بعد آسان ده بیا ګران نشته پکې داسې خو سوال جواب به وي خو دا ځای ګران ده ټیک ده راکه دغه حسامي ښه دی